تاسو خدای وبخه ما ستاسو په وړاندې رستو د 15 سپارې سورې بنی اسرائیل آیت ولستو. الله جل شانه فرمای ولا تقف ما ليس لك به علم. فاغه سیس پسې مکیږه چې دا غي علم تاسو نشته. ان السمع یقینا قوت السماع سماعت وغنا والبصر او قوت بصارت سترګي والفؤاد او زړه كل اولئک کان عنه مسؤولا د هر یو نبو پختنه کی. بل زي الله جل شانه فرمای قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. اے پیغمبر مؤمنانو ته وایا چې خپل سترګې ټیټې ساتي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم او د خپل خاص زینو د پردې د زینو د حفاظت کوي. ذلك اسکا لهم دا د غي د پر باعث د طهارت او د پاکۍ ده. ان الله خبير بما يصنعون. یقینا الله جل شانه خبردار دی په هغه کارونو چې د خلق یې کوي. بیا زنانو ته خطاب دی وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن. او اے پیغمبر مؤمنانو زنانو ته موایا مسلمانانو زنانو ته موایا يغضن من ابصارهن چې خپل نظر ټیټ ساتي. ويحفظن فروجهن او د خپل ځان حفاظت کوي. دی آیاتو کې او هغه مخکې آیات چې کوم د سورې بنی اسرائیل تیر شو دا رسته د سورۃ النور دی. الله جل شانه دې کې د نظر د حفاظت مبارک فرمایي. په سورۃ النور کې د افک واقعه په ابتدا کې او بیا د زانی او زانی د بار احکام دا غي د حد تذکرہ ده. بیا دا غینه پس قران کریم کی تر لری پوری بلکې تر اخیر صورت پوری الله جل شانه د آغا اسباب او تذکرہ کړي دا چې د کومو اسباب او د وجنه سړی په بدکاری کې په فحش کې په زنا کې مبتلا کی. پاره کې لومبۍ برخه د سترګو د نظر ده د نظر غلط استعمال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العين تزني واليد تزني او كما قال عليه الصلاة والسلام. سترګه زنا کوي او لاس هم زنا کوي او مختلف اندامونو ذکر کول نه پس خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای والفرج يصدق او د انسان شرمګاه او فرج دا د دې اعضاء تصدیق کوي. دا تصدیق کوي چې کله په زنا کې واقع شي نو بیا سترګو چې کوم لیدل کړي دی هغه هم دغه مقصد د پاره کړیو. وګونو چې کوم اوریدل کړي هغه د دې مقصد د پاره کړیو. لاسونو چې لګیدل کړي هغه د دې مقصد د پاره کړو. بیا دا غینه پس په دغه ګن کې چې واقع شي نو بیا د سترګو د ګناه د لاسو د ګناه د غوږونو د ګناه هغه ورپسې لیکل کېږي. دا غي خپل برخه ده. بهر حال د سترګو نظر بد نظری دا د انسان د کلونو وهلې شوی مسافت د اصلاح او د تسکیه په زلزلہ کې هغه په لمحه کې په سکندونو کې ختم کی. د سړی زړه کې چې کوم جلا کوم نورانیت کوم روحانتیا پیدا شي زړه کې نه بلکې په مخ کې د انسان مخ غبت صورت کې د سترګو نظر غلط استعمال دا مسکین به نه بوئي. لیکن داسم بندگان له الله شغیت الله جل شانه فراست ور کړی دی او حدیث مبارک کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله
मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन की फिरासत से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। नूरी ईमान तस्किया چې د زړه دننه روښانه دی لکه د چراغ په شان هغه بلیږي، هغې ته ښکاري. الله جل شانه هغه پوهیږي چې د دې سړي سترګو غلط استعمال کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه ثالث د پیغمبر علیه السلام زوم چې دوه مبارک لونه ورکړي وي پرله پسې، اول یو چې هغه وفات شو، بیا بله، او بیا هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عثمان سے په حیات کې وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که زما بل لور وې نو ما به هغه عثمان ته ورکړي وه، او د هغې وجه دا وه چې عثمان ذوالنورین حیاناکو او د سترګو ډیر زیات حفاظت کولو. نو داسې پاکی بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بنات مبارکات هغه د داسې سړي سره ښایي. حضرت عثمان ذوالنورین به پټ په غسل خانه کې لامبل، نو بیا به ستر نه ښکاره کولو، حالانکه جایز دي چې سړی د خلکو نظر نه پټ لامبي. نو که د کپڑی ټول ایستی نو جایز دی غسل خانه کې لامبه، لیکن عثمان ذوالنورین رضی الله عنه الله جل شانه دومره مال ورکړو چې دومره بل چا سره نو، او سره دغه حیانات دومره و چې په غسل خانه کې به پټ لامبل. مال شتواله او نشواله دا د سړي په ایمان کې فرق نه راولي. چې یو سړی دی هغه سره مال ډیر دی نو ته وې خامخا به دا فاسق او فاجر وي، نه. یا یو سړی دی مال وسره نشته فقیر دی نو ته وې خامخا دا جنتی دی، نه. کله کله هغه فقیر چې د هغه په زړه کې غلط ارادې وي، غلط خیالات وي، غلط نیت وي، هغه د دې غلطو ارادو او غلطو نیتونو په وجه باندې د هغه مالدار سړي نه ډېر مخکې جهنم ته ځي. او کله داسې مالداره چې هغه سره دومره مال وي چې هغه سنبالولی نشي، هغه الله جل شانه د فقراو نه وړاندې کړي، ځکه چې د دې فقیر په زړه کې خبث دی، خناس دی، او د هغه مالدار زړه مزکا دی، مجلا دی، مصفا دی. حضرت سلیمان علیه السلام ته الله جل جلاله هوا مسخر کړي وه، په پیریانو دیوانو حکومت ورته ورکړی و، او زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل دیو نیولی و، دیو په پیریانو کې مسلمانانو ته وایي چې ما وی تاسو ته یې ښیم، خو بیا مې پرېښو ځکه چې د سلیمان رور دعا مې یاده شوه، رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدی، ای زما پروردگار ما ته داسې حکومت راکې چې بل چاته دې داسې نه ورکړی. په پیریانو به دغه حکم چلیدو، پیریانو ته سر نه اوچتولو، کتی نشل سلیمان علیه السلام ته. آغا هستی د الله جل شانه نه دعا غواړي، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں. یا الله دا هغه نعمت د شکر ادا کولو توفیق راکړه، شکرونه ایستل او بیا دا دعا غواړي. تواضع او عاجزي دې حد پورې ده. نو ما عرض کولو چې مال الله جل شانه یو مسلمان ته ورکړی، نو زمونږ په زړه کې د خپل مال نه د بل د مالدارۍ دا ګمان، خیالات، وسوسې، اندېښنې، حسد، کینه او بغض تیریږي چې د به دا مال څنګه جمع کړي. پته وطنی او د غلط نسبت کوي چې دا سودخور دی، دا رشوت خور دی، دا ظالم دی، دا غاصب دی، دا خلی خپل ګندګو په پردي غیبت باندې دا غسر په باس کولو باندې. امیر المؤمنین حضرت عثمان ذوالنورین هغه ته الله جل شانه سره د هر څه دومره فراست ورکړو چې یو ځل ناسته او خلک ته غیر شاپیر ناستی او درنه جمع ده، او باغ خلکو کې رسته یو کس رالو د ټولې پینډ او د جمع اخر کې کېناستو.
نو حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه هغه نوم و نغشتو چې څنګه سړی حیانا کې داسې د دینم شرمیږي چې بل ته نیغه خبرې وکړي، بلکې بغیر د نوم غشتو نه او فرمایل څه وجه ده بعضې کسان زما په پینډګه کینی او د هغوی سترګو زنا کړي، سترګو یې زنا کړي، نو یعنې سترګې غلط استعمال شوي. هغه کس فوراً پاڅېدو چې رستو راغلی او د پینډې په آخر کې ناست وی صاحب زه توبه وباسم او معافي غواړم او ما ته دعا وکړه ځکه چې زما سترګې په لاره کې غلط استعمال شوي. عرض مې دا کول زما عزتمند چې الله جل شانه مومنانو ته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہ کو پست رکھا کریں، خپل سترګې ټیټې ساتي. ټیټې ساتل نه مطلب دا نه دی چې هیڅ څیز ته دې نه ګوري، قرآن پاک ته ګوره، احادیثو کتابونه مطالعه کو، اصلاحي رسالې مطالعه کو، د عالم مخ ته ګوره، مور ته ګوره، پلار ته ګوره، په هغې کې تا ته اجر دی. او کله هغه عبادت وي، مور ته او پلار ته په ښه نظر باندې کتل بعض روایتو کې راځي د عمره ثواب لري. مور او پلار ته چې سړی ګوري، دا نعمت زمونږ سره په کورونو کې موجود دی، لیکن بعضې بدبخته خپل اعمال نامه هغه توره کې په ګناه باندې ککړه کې په ځای د دې چې دغه مور او پلار د هر څه دي. د نظر استعمال دلته کو، الله جل شانه ما ته دا پلار را کړی دا مور را کړی دا د الله پاک لوی نعمت. پرون مونږه مازیګر په تعلیم کې حدیث مبارک وی، د بخاری او د مسلم حدیث ته 3 کسان چې د هغوی باندې شپه راله په غار کې بې ځایه ساړو، بیا د شپې باران شو، بیا باران سره کاڼې د غار په خوله را پرېوتو. په هغه 3 کسانو کې یو کس هر یو وی چې داسې دعا د الله نه غواړو چې کوم مونږ نیک عمل کړی هغه به الله ته مخکې کو، د هغې عمل په برکت او په وسیلې سره به مونږ د الله نه سوال وکړو. دې ته توسل بالاعمال وی. اپنے نیک اعمال کو اللہ جل شانہ کے سامنے وسیلے میں پیش کرنا اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. اللہ جل شانہ تخبل نیک اعمال وڑانے کے یا اللہ ما دا عمل فلان کی وقت کے کڑے ہو، استاد رضا دا پارا میں کڑے ہو، کما استاد رضا دا پارا کڑی نو دا مصیبت زمون نه لري کی. نیو باغې کې هغه کسو چې هغه د مور او پلار دومره خدمت کولو دی امت کې نه، تیر امتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانې، تیر امتونو کې داسې شي چې شپونکي او په جماعت په مدرسه کې ناس نو، مفتی او شیخ الحدیث نو، ولی الله او بزرگ د زمانه نو، شپونکي او ګډي بيزي به سرولې او په پيو گزاران کولو، خزه وا بچیو او مور او پلاری بوډاګانو، کمزوري او ضعیفانو. نو دی وایي چې یا الله ما به د سارونه پی ولشل چې زه به ماښام رالم، بیا به مې هغه پی اول مور او پلار ته ورکل، بیا به مې خپلو بچو ته ورکول. یو ځلې زه لرې لاړم په وښو پسې، نږدې واښهګان نو، څاروي مې سرول، په سران ډېر لرې لاړم، بیا چې راتلم نو شپه راختې وه. چې کور ته رالم پی مې لشل نو مور او پلار مې ویده شوي دي. او زما دستور دا و چې ما به اول مور او پلار ته ورکول. نو ما جام نیولی دی په لاسو کې او پی مې په لاسو کې دي، او بیا د مور او پلار کټ سر ته ولاړم، هغوی ویښ نو ودو. نو ما وی چې پاسو مې نه د دی په خوب کې خلل راځي او مخکې بچو ته نور کوم ځکه چې اول مې مور او پلار دي. نو زه ولاړ ټوله شپه مې تېره کړه. چې سبا شو سحر راوختو نو مور او پلار مې پاڅېدل، نو زر مې دغه لوښی ورکړو چې هغوی وڅښل، نو بیا مې خپلو بچو ته ورکړل، حالانکې هغوی موږي تږي وو. یا الله که دا عمل مې خالص تا د رضا دپاره کړی نو دا کاڼې د غار د خولې نه لرې کړې نو کاڼې وښویدو. 3 وړو مختلفې دعاګانې کړې وې. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې کتل مور او پلار ته دا باعث د اجر و ثواب دی، په ښه اراده باندې چې مور ته ګوري پلار ته ګوري. بعضې بدقسمته
دی به پیسې ترلاسه کی، یا مزدور دی دیاړي بلاس کې دا، یا دکاندار دی ګټه راوړي دا، دی به مور ته خیم نه، یا به مور ته اوخی، مور سره به فکر چې دی بچو مې سره وړي، یا به مور ته اوخی بیا به جیب کې واچي چې مور دومره مې وګټل چې مور مې دی پسې اوتزنیږي. نو دا شقاوت دې حد ته رسېدلی دی چې مونږ هغه مور او پلار چې هغوی ته کتلو کې زمونږ اجر و ثواب او هغه ځان دپاره باعث د ګناه د جهنم د اور د عذاب ګرځي. ستا مور او پلار چې هر څنګه دي هغه ستا مور او پلار دي. حضرت د مشرک نه بدتر نشي کېدی ستا مور او پلار. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه مور کافر وه، مشرک وه، او چې د ایمان راړو نو مور په ده ډیره مینه وه او دم د مور ډیر عزت کولو. نو مور ورته وی چې زویه دا دین پرېږده. وی نه مورې، وی دین پرېږده کنې زه به ځان ووجنم. وی مورې دین نشم پرېښوی، تا وژلو ته نه پرېږدم، تا وژلو ته نه پرېږدم، دین نشم پرېښوی. بیا هغې خوراک سکاک وی زه به خوراک سکاک نه کوم او نور ته به ناست یم، او د عربو هغه سخت نور او ګرمي. نو دی وی چې د مور به مې څوکۍ کوله چې نور ته به ناسته وه، بیا مه اوچته که که نه بتله، بیا مه ډنډولۍ که نو سوري ته مه بوتله، او خوراک سکاک چې به یې نه کول نو خوله به مو ورته په زور وازه که شجرو فاها شجرو فاها، زبردستی ان کے منہ کو کھول لیتے پھر اس میں کھانا ڈالتے. په خوله کې به ورته په زور سره اچول چې دا مړه نشي. بیا چې زه ښه تنګ شم نو بیا مې ورته یو ورځ ویې مورې هغه زمونږ پښتو کې وایي که چېرې د پیشو دې اوه ساګانې شي که نه نو بیا هم دا کار نه کوو. ورته وایي مورې که ستا د هر ویښته د لاندې سا وي، روح وي، هر ویښته د لاندې روح وي، او یو روح د ویښته نه ویښته په بدن ډېري، یو روح روزي بیا بل روزي بیا بل روزي، او تا باندې دومره تکلیف تیریږي، خو زه دا دین ګورې نه پرېږدم، دا یاد ساته، او تا اذیت ته نه پرېږدم.